د سورې بقره مضامین د قرآن مجید فرقان حمید ټولو نه لوی صورت غټ صورت هغه سورې بقره دی او د دې صورت مرکزی مضمون دا دی چې په دې کې بنی اسرائیل باندې کم انعامات شوي دي د هغه انعاماتو په مقابله کې د بنی اسرائیل ناشکري او د بنی اسرائیل جرایم لکه څنګه چې سکیلره معبود جوړولو او د سرکشي او د عناد د وجې د حسد د وجې د حضرت موسی علیه السلام نه قسمه مطالبې کولو د الله د آیاتونو نه انکار کول انبیاء علیه السلام ناحق شهیدان کول وعده ماتولو او دغه شانتي د غوا ذبح کولو واقعیا او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې موجوده یهودینو باطل عقاید او نظریات هغه پکې بیان شوي دي. دین علاوه سوره بقره په شروع کې د قران کریم فرقان حمید حقانیت او مؤمنانو صفات ذکر دي او د کافرانو او د منافقانو بیان پکې موجود دی. دغه شانتي د حضرت آدم علیه السلام تخلیق هغه پکې بیان دی او د فرشتو وړاندې د حضرت آدم علیه السلام شان ظاهرول د هغې پکې بیان دی. دغه شانتي د بنی اسرائیلو د هغې حالات او واقعات او هغې باندې کوم انعامات نازل شوي دي د هغې ذکر پې دی او دغه شانتي د حضرت ابراهیم علیه السلام د دعا ذکر دی د بیت الله خانه کعبه شریف د هغې تعمیر د هغې ذکر پکې دی او دغه شانتي د دې دویمه سپاره په اولنۍ دوه رکوع کې تحویل قبله هغې بیان پکې دی او دغه شانتي په سورې بقره کې دام بیان شوي دي چې مسلمانانو ته چې کوم احکام بیان شوي دي د هغې انفرادي او اجتماعي ژوند په حق د عبادتونو منځ او روژې وغیره احکاماتو په باره کې تفصیل سره بیان شوی دی. رب دا دی سوره فاتحه د قرآن مجید فرقان حمید خلاصه ده او سوره بقره نه تفصیل ذکر شروع شول. وما علینا الا البلاغ المبین.